السلام علیکم مرګرو امید در به چې روغ رمټ به وي. نن ویډیو زما خاص د هدایت شاه افریدي کم صحافي چې د یو ماجر یو افغان په ناګوزین د لاسه شهید شو هغه باره کې ده. زه د پیښور د سوشل اکټیویسټو ته یم چې خدای خو تاسو په نیکه کا چې د امیري تاکالي په هغه کې تاسو سنامې دی څومره ویر غوغا وکړه. نن تاسو ولې غلي ناست یئ؟ نن تاسو ولې اواز نه اوچتوئ؟ ستاسو د پاکستان یو پښتون سره داسې ظلم شوی دی، نن تاسو غلي ناست یئ. زه به در باندې لعنت ویم، بل څه تاسو سره جوړیږي نه. او بیا زه د پی ټي ایم کې عادت نه دا سوال کوم چې ستاسو خو نه مزاحمتي پوسټ رالو، نه ټویټ رالو، نه چېرته څه نامې دی، بله داسې خبره راله. ولې دا پښتون نو خو حقیقت خبره وکړئ، که نه چې ستاسو ایک نمبر منافقان ایک نمبر منافقان. ولې چې په دې کې ستاسو د پلار افغانستان نامه ده، هغه تاسو نشي خفه کولی. افغانستان خو تاسو نشي خفه کولی. تاسو ته خو پیسې د پاکستان په خلاف ملاویږي چې وغاپئ، د پاکستان خلاف تاسو ته نقدي ملاویږي چې تاسو غلو خورئ. خو زه بیا د خپلو پښتنو ته ویم چې راپاسئ، د هدایت شاه افریدي دپاره آواز اوچت کړئ، په یو آواز شئ، دغه بې غیرته دا بې ناموسه قوم د پاکستان نه وباسئ. زمونږ په ملک کې چې څومره انتشار دی، څومره غلاګانې دي، څومره ډکیتیانې دي، څومره غل غوشیان چې خوړلی کېږي، دا بیلتون خبرې دا دغه قوم د لاسه دي. دا ناسور دی، ناسور. دا د خپل افغانستان نشو، قسم مې دي که د پاکستان هم شي. زه بیا د خپلو ملګرو نه غوښتنه کوم چې تکړه شئ، راپاسئ، یو آواز شئ، دې خلاف آواز اوچت کړئ، یو ناره ووایئ چې گو افغاني گو، بله نه گو افغاني گو. دا به د پاکستان نه شړې، ستا پاکستان به په امن کېږي. کني قسم مې دي چې همدغه رنغول بی، دغه د بیلتون خبرې بی، دغه د انتشار خبرې بی. د پی ټي ایم منافقتوب خو په دې واقع کې صفا ظاهره شو چې یو مزمتي مړه ذکر هم نه دی کړی. د یو داسې تکړه سړی، دا صحافي و د باډي چې کوم هغه د پریس کلب دی، د هغې ممبر و. خو الله قسم مې دي که چا خبر هم کړي، نه د چا د په حق کې کیسه کړي. ولې وکړي هغې ته پیسې د پاکستان خلاف ملاوي، ای ته څه نامې د نغدي فنډونه د پاکستان خلاف ملاوي. افغانستان خلاف څه دپاره آواز اوچت کړي. زه د خپلو پښتنو ته یم تکړه شئ، راپاسئ، یو دغه بې ناموسه بې ننګه قوم د پاکستان نه وباسئ. گو افغاني گو، دا ناره په ټول پاکستان کې خوره کوي. دا بې غیرته قسم مې دي که زمونږ خپل شي، دا د افغانستان نه دي، زمونږ به خپل شي. دا دي په یورپ کې پراته دي، د افغانستان پرتوګ یې ویستې، هلته کې هغې ته ثبوتونه ورکړي چې افغانستان یو ټیرریسټ، یو ترهګر ملک دی، زمونږ پکې ژوندون محفوظه نه دی. دا به زمونږ ملک سره څه ښه وکړي. زه تاسو ته بیا خواست کوم چې هدایت شاه افریدي دپاره آواز اوچت کړئ چې ده ته انصاف میلو شي. د کې پي کې پولیس نه غوښتنه کوم چې د ده مجرمان دې ونیولی شي او سخت